باب حفظ العلم. حفظ حیفی اوضوی حفاظت کول. حفاظت بیا یو هغه چې یو سړی یو سیز په خپل حافظه کې محفوظ کی زړه کې واچي، او دویم هغه وی چې هغه عمل کې محفوظ کی. عمل کې حفاظت هغه رستو سیز ده، او حافظه کې محفوظ کول دا مخکې سیز ده. کله چې تاسو د حدیث په کتابونو کې ولولئ چې فلان کې د قرآن حافظ او صحابي یا فلانه د قرآن قاری و، نو دا مهرباني کوي اصطلاح کې فرق پیژنئ. هغه مطلب دا نو چې یو سړی د قرآن مجید په یاد زود کی او دې په پوهیږي نه، او د قاری هم دا مطلب نه دی چې سړی محض د قرآن مجید تجوید کولی شي او د هغې د متن د ټیکسټ په مفهوم نه پوهیږي. د قرائت یا د حفاظت د اسلافو زمانه کې دا مفهوم نو. القارئ لکتاب الله چې کله راشي د هغې نه مراد د قرآن مجید عالمي چې هغه د هغې د تفسیر نه واقفیت لري. د دې لپاره د څه حوالې پیش کولو ضرورت نشته دی. تاسو د حدیث هر یو کتاب چې ګورئ، هر شرح نه یوه د حافظ او د قاري دغه پیژنګلو کړي. دا چې تر ډېر وروستو دا اصطلاح جوړه شوې ده چې حافظ هغه چاته وایي چې هغه د قرآن ګوټه لګولي اگر چې پې پوهېږي نه، یا قاری هغه چاته وایي چې هغه محض قاف او کاف کې فرق کولی شي بالفرض، یا حا او خا کې فرق کولی شي. په دې مفهوم باندې دا الفاظ نه چرته کوي. زمونږ یو حدیث دوست دی، هغه یو ځل زمونږ د قرآن مجید دې سند باندې بحث کړی ما سره، او ما ته یې ویل چې دا ما هم کوشش کړی چې زه ستا د استادانو نه قرآن مجید ووایم، خو ما په دې پرېښوده چې دې سند غلط دی. لکه څنګه غلط دی؟ دا بله ټول قاریان دي د قرآن. دا د حدیثو علم دغې انا لله و انا الیه راجعون، هغه وخت خو زه په دې نه پوهېدم چې دا دې څه وایي او زه ورته څه ووایم. خو بهر کیف معرفتو قراء الکبار در حافظ ذهبي کتاب دی، معرفتو قراء الکبار، څلور جلده کې دی، او یو څلور شپږ کاله وخت کې ترکو نه چاپ شوی، ډېر ښه تحقیق سره. کم سے کم هغه خپله مطالعه کې وساتئ. ته خو نوم باندې پوه شو که چې قراء چې کبار دی، نو په هغې کې د هر قاري کتابونه به تا ته لیکلي چې فلان کی په دې فن باندې فلانې فلانې کتاب لیکلی دی، او فلان کی په دې تفسیر کې فلانې فلانې کتاب لیکلی دی. که ته به اوس پوه شوې چې د ذهبي تر زمانې پورې د قاري څه مطلب و؟ د حافظ ذهبي تر زمانې هم د قاري مطلب د قرآن عالم و، نه کې دا کوم چې زموږ مخې ته پراته دی چا تجوید خو ښه کړي او دارنګې ګوټه هم ښه لګولي، خو دننه په هغې کې څه دي نه واقف نه. ابن جریر طبري لیکلي دي چې حیران یم هغې خلقو ته چې هغه د قرآن مجید د متن د واقفیت نه بغیر د قرآن مجید تلاوت کوي. یعنی خلقو ته حیران یو چې کله دی د متن واقف د متن د مفهوم نه واقف نه دی، نو یې تش تلاوت به څه فایده؟ مطلب دا نه چې مونږ د قرآن مجید الفاظ بے برکته ګڼو، نه نه مطلب، خو مطلب دا دی چې د قرآن مجید اصل مقصد د هغې د معانی حفاظت دی، د هغې د مطالبو حفاظت دی. نو ټیک ده چې هغه د لفظ د حفاظت نه بغیر نه راځي. نو تاسو به د حفظ د علم کوئ. امام بخاري ډېر لوی عنوان دی، یعنی حفاظت د علم. دا به یادوئ هم، دا به لیکئ هم، دا به سینه کې محفوظ کوئ، دا به خپل عمل کې محفوظ کوئ، او دا به د مستقبل لپاره نوي نسل ته منتقل کوئ. دا د حفاظت طریقې دي. زمونږ کور یې که نه،
جائیداد وی مونږ د هغې حفاظت کو. څه مطلب؟ خرڅو کې چلتا مرګ پکو لیکن خپل ځمکه چاته پریږدو نه. نو کم العلم چې تاسو له الله درکو د خپل توحید، د خپل قرآن او د خپل پیغمبر د احادیثو، نو دا زود کې، دا یاد کې، په دې عملو کې دا یادولو طریقې دي او د دې حفاظت دا چې دا نوی نسل ته ور منتقل کړي. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. دا علم حفاظت دپارا د سیدنا ابو هريره رضی اللہ عنہ ارشاد مبارک ستاسو مخه تک دی. ان الناس یقولون د حدیث د پورا ذکر دپارا تاسو خپل کتاب کې وګورئ 2047 نمبر حدیث 2047 اگر وہ باسه پځه ده هغه وایي نو پای کې وا سنکته راهستا مختا چا بدلته نه خبره به واضح شي. د ډېرو اوږدو خبرو ضرورت باندې مونږ چې څنګه د قرآن مجید تفسیر په قرآن کو، نو دارنګه د حدیث تفسیر چې په حدیثو کو معاملہ به سمش. صفحه 328 دستاسو په نسخه کې کتاب البیوع کې په باب اول کې لومړی حدیث ده. حدثنا ابو اليمان راشي بیا سند نرست وی چې ان ابا هريره رضی الله عنه قال انکم تقولون ان ابا هريره يكثر الحديث. التوی اکثر دلتوی یکثرو اکثار پس کې شوی دی ناغه التک نه د ذکر کړي دلته ذکر کړي. خلق وی چې کثرت کو ابو هريره، نو خلقنا مراد هغه خلق دی کوم چې هغه مخاطب دی. اسوک مخاطب دی هغه متن کې بخبل راځي. کثرت ډېر شي کوي، اعتراض د خلقو په شي باندې په کثرت حدیث باندې چې ابو هريره ډېر حدیث بیانوي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وتقولون ما بال المهاجرین والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بمثل حدیث ابي هريره. وتقولون مخاطب وتوي چې تاسو دا وایي، دا مخاطب څوک دی؟ اوس دا مهاجرین او انصار دي. ما بال المهاجرین والانصار سچلے چې نور مهاجرین او نور انصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حدیث ابي هريره، چې هغه داسې حدیث نه بیانې څومره حدیث چې ابو هريره بیانې. راولې یہ نور صحابه کرام آیا غي ته پیغمبر مرګري نه دي او کنه غي حدیث له اهمیت نه ورغی؟ تاسو وجه نو سیدنا ابو هريره وجه خي او تا ته وایي چې تم دې طرف ته متوجه شه چې د علم کثرت راځي نه پس راځي، ممارست د علم راځي نه په دې راځي چې ته ډېر مطالعه وکې او ډېر وخت ورکې علم له. کته علم له ډېر وخت نه ورکې نو علم بتاله هیڅ نه ورګي. تو سفیان قول لیکل لري برهان کې زرکشي چې کته خپل هر څه قران لور نه کې نو قران تعالی خپل یو شمم نه ورګي، یو حساب نه ورګي. او بیا هغه جمله دا خپل اور پسې چې علم القرآن ذکر لا يعلمه الا الذکور من الرجال. د قرآن علم نارینه ده او پسړو کې چې کم نارینه ای نو په قرآن هغه پوهې دی شي. دا د هر چا کار نه ده چې هر سړی دی وایي چې زه په قرآن پوه شم. دا پر رجالو کې ذکر پکاري، نارینهو کې او نارینه ای چې په قرآن پوهېږي. نو دا ټوکې وشتې نه دي چې تا د حدیث له ټایم نه ورګړې ته په حدیث پوه شي. کله کله مرګرو ته ما د خلک وي کتاب قتل څنګه کتاب اعلی کتلی چې ته د الف نه درې کتاب وګوره. کته یو کتاب خپل مفاد حاصل ہے مطلب جاهل او جاهل په پاتې بس خبره ختم شو.
دا خو ځان نه لري کتاب د اے نوای تر زړه پورې ټول ګوره اوس او پر مو ګوره خټینګ کتاب ګوره پدې کې چې کم ذوق دی هغه ذوق د دنیا په هیڅ نعمت کې نشته. پختګي علم کې اعلی غړي د ټول کتاب ګوره بیا لپټاپ خو کار ډېر خراب کړی کم سړي ته ګوره کتاب پی ډی ایف کې حاصلې خپل مقصد حاصلې ټیک دا مطلب پوره کیږي په دې باندې. ما خپل نقطه نظر مخ کې واضح کړی دی چې دا آلات دي د دې استعمال موږ له پکار دی خو دې نه مخکې د علم پختګي ضروري ده په شامله باندې یا وقفیه باندې یا په بل باندې به تو ټیکس ته زر رسی لیکن دا د دې دلیل نه چې ترې پوهېږم د دغې دپاره هم د پوهې ضرورت دی نو علم پکار دی پوهه پکار دی. هغه وایي چې زما رونه د مهاجرینو نه کله کله زه ملګرو ته هم بعضې سړی وایي چې دا کتاب دی په خپل آواز وږي چې ما کې پلان کې مسله پلان کې ځای پرته کتاب څنګه نه وایي دا وګورئ. شیخ القرآن رحمه الله ما خپل یو تقریر کې اورېدلی دي چې هغه ویل زما د کتاب کتو طریقه داره چې ما یو غټ میز جوړ کړی هغه میز باندې ما کتابونه کولوي خیریت ته بیا او چې کله زه مطالعه کوم نو زه کینم نه زه یو کتاب پولاړی وګورم نو بیا بل ته توشم نو بل ته توشم نو زما هغه چکر هم پوره کېږي او کتاب هم په دې طریقه باندې زه وکتی شم. دا د اوسنۍ زمانې سړی دی سړی رسلاحو کې نه دی سړی دا وایي صحابو د زمانې دی اوس ته د هغه علم ته وګوره او د هغه د حماس علم ته وګوره تا ته پته ولګي چې د هغه علم کم ځای کې د خلکو علم کم ځای کې د کتاب نوم واخلي خلک برابر ګوي دا کتاب شته دا ناممکن نه ده په دې زمانه کې هم کېږي تاسو مونږ هم کولی شو خو دې له به ټایم ورکول پکار وي. شان ورشا کشمیری ته چې خلقو چلتی پھرتی لایبرری وي ولې ورته هغه وی زکلا په زرګونو صفحات وګورم په زرګونو او زما په علم کې هغه د یوې حرف اضافه مونږ کی نه ټول ما د مرحزی د امام رازی غونډه کتاب هغه سوزر لستره تفسیر کبیر اوس کله کله زه وګورم همتونه دومره پس شو د واحدی خپل یو کتاب لیکلی البسیط هغه به شمیره 12 جلدونه پورې تقریبا نو بیا د هغې اختصار وکړو الوسیط سره نو بیا د هغې اختصار وکړو الوجیز سره الوجیز 2 جلده کې راځي لم څوک نه ګوري هغه 28 جلده سو ګوري همتونه خلک نه کمزوري کوي کتاب قتل بګاری بیا چې کله یو سړی یو کار اخلاص سره کوي نو الله غله همت هم ورکوي دغه په اوقاتو کې برکت هم شي. په حدیث کې جرا دي چې داوود علیه السلام با پر رکاب کې خپه کې هودا او بلې غاړه تباور اوریدنو قرآن به ویلو په دې حدیث سره کې اعتراض کوي چې قرآن خور نو څنګه ویلو او دمر لګو چې قرآن څوک څنګه وایي هلته کې قرآن نه مراد زبور دی د لستلو کتاب هغه زمانه کې زبور الله داغه په اوقاتو کې برکت اچولیو نو داغه بنیادی خبره باغه په هغه وخت کې ویلې مرکزی مضامین الله اوقاتو کې برکت اچي تاسو حوصله وکړئ کتاب تکې نه دې باب کې ته مشرانو چې کوم واقعات دي هغه خپل مخې ته کېږي چې زمونږ د کتاب کتو څه طریقه ده. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمه الله بارک دا مشهور ده چې یو ځل هغه کتاب کوت نو مور ته وی او برا کته کې شوم پلار ناس ته هغه زمونږ د خاندان نه لب رخصت شو د څنګه پتند پوي چې د کتاب ګوري چې کتاب سره ګوري نه بیا پتند نه پوي اخه نه واګ نشته بره ځکه خلک ته وایي زمونږ نسل ته وګوره ته ډوډۍ هم خوري کتاب هم ګوري ټي وي هم ګوري یہ ټول ګان دی هر ټایم دی نامور ته لوي چې په دې او بو کې ورلګ یو دوه قدرې د خور تیلو چې پته ولګي چې دا اوس کې څنګه نه اوس کې ذائقه باندې پوه نشي هغه الحمدلله سنه شته ذوق سنه شته در کتاب کا تو
ذوق خلق و برباد کړي دا پیدا کړي دا کی په دې باندې علم حصول چې انسان ټایم ورګي دا ټایم نه بغیر مانه خلک د پوزې کتاب لانه کتاب تاسو څنګه لیکي ته وایم ګورم دا ما سان دا موږ خو بچپن نه لګیږي ودا یو کار مو ده دنیا بل څه کار نه کو دله ټایم ورکه کار سمې چې دا ټایم نه ورکه تعالی نظر گئی د علم مثال چې کوم دی هغه د وحوش وند دی چې ترې سره مانوس اندی بتا راځي او چې تاسو سره مانوس نه ستا خپل نه راځي زنګري زناور چې کومي اجه تاو نه تختستانه کې ستا خپل راځي تختی لیکن څه زمانہ داسې و چې انسانان او دا یو ځای اوسېدل ولې انسان چې کوم دی نه تی مانوس وږي سره او انسان د غي د ذبح کولو کوشش نه وکړي خو چې کله انسان د غي د حلالولو کوشش شروع وکړي دا د اجنبیت پیدا شي نو سیدنا ابو هريره وایي چې خلک دا خبرې کوي چې مهاجرین او انصار چې کوم دی حدیث نه بیانې د رسول الله نه پشان د احادیثو د ابو هريره وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفقه بالاسواق او زما رونه د مهاجرینو نه چې کوم دغه قسمونه ریالته کې سو مهاجر دي انسان صاحب او د دواړو معاملات جدا جدا دي مجبورې جدا جدا دي زما رونه د مهاجرینو اغي مشغوله کړو الصفق بالاسواق بازارونو کې خپل مالی معاملات لین دین چې کومي صفقه اصل کې هغه سیس ته وی چاته خرڅه مبيع د صفقه وي دلته مراد لین دین دی چې هغه لین دین کماغي په بازار کې کو هغه مشغول کړو مطلب دا دی چې اوسړې دا مطلب نه چې د رزق نه غټي ته په هغه نه ټایم راو باسي ستاسو خیال موږ سره دا ټایم چې دی دا ولې دی دا غي وجه د غلا چې مونږ خپل جون لن تنگ کړل یو سړی چې خپل جون لن تنگ نه کی هغه مراعات پریګ نه دی او دنیا پورې اون خلی نه هغه علم نه محروم پاتې شي مزید اجازه نه غواړي په زیر دې چې له دنیا مزید کې نه خدا چې د آخرت مزید کړي هغه لپاره سو واجبي غونډه بس کار بګار ده چې ستاره جون د لپاره کوم څه زونه ضروری دي پته هغه استعمال دا صحابه کرام چې کوم چونکه هغه سره بال بچو سیدنا ابو هريره یوازې ده د بال بچ ذمہ داري چې راشي بیا علم نکي ناغي خو صفق اسواقو کې مشغول کړو وكنت الزم رسول الله صلی الله علیه وسلم على ملء بطني او زما کار سو بس یو خېټه را ډکوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ما سره سو आगे पीछे सुनो आगे पीछे जोड़ दो पुख्ता आगे पीछे माँ सर सुनो यो खेट था अब सिर्फ डाटा का सादल पकड़ दिया फअशहदु इज़ा गाबू व अहफज़ु इज़ा नसू दो खबर शोस कले जे बागी नो नज़ब पैगंबर मजलिस के नास्तो तो पैगंबर कार से राखो ओटना बैठना हर सब दिन देख तो चाहे से कहीं ना गज़ो हर वक्त हाजिर واحفظوا اذا نسوا او چې کله خلک یې ناغه زیادو ماته یاد دی هغه وجه مرادی ده ان دوه خبرې شوې یو دا چې زه همیشه د پیغمبر مجلس کې ناستیم او دویمه خبره ده چې زما حافظه مال الله را کړی دا او دا هغه وجه به تاسو ورستو وای چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا برکت ده پدې وجه باندې زما حافظه چې کوم ناګه ډیر وکانه یشغل اخوتی مل انصار عمل اموالهم او زما چې کوم رونو د انصارو ناغیو خپل مالونو مشغول کړو وکنت امر مسکینن مم مساکین الصفا از یو غریب سره مم مساکین الصفا د صفه په مساکینو کې صفا غدون کا جواب لا فارسی دے دن کا جا دکان چا دے اصل کے لفظ دے دکان چا لفظ دکان فارسی دے دکان بپخوا داغے دروازہ یا دیوال بنو خلق با
شکرو کې سامان یې خو سار به وروړو یو ډبه به جوړ کړو پای به دکان خپل سجاو چې ماخام بدلل بیا وروړو څنګه چې میله کې کوي خلک دغه د دکان تصور دا اغاز نه راغلی دکان اصل کې ډبې دی هغه ډبا چې تربه کې صفه وي او د لفظ تاریخ د دکان دغه دی دا بچوں کې دی لارو کې جوړول په دیو د احادیث سے تاسو ګوره رستو نو پای کې ودایي چې کله تاسو لارو کې ناس نو لار حق ادا کوي هغه څه نو ناس زستا کلی ته شپونه بهان ناس دو څوک په پول ناس څوک په پول ناس دا کار مګوي چرته حرکت مګوي دا ډېر دني حرکت ده فضول حرکت ده ته چې زینو چرته صحرا دلل شه بس ال دی یوازې کېنه دا پول باندې ناس ته دکان په ګوټ کې چرته ناس چا سره په پیان مناس دا حرکت پرې ده دا سره وساقت د تبا کوي نمک وایس هغه چې به کې ناستل نه ای خپل دکانونو کې ناستو د خرید فروخت لپاره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړي لار حق ادا کوي هغه وی لار حق سره هغه فرمایل لار کولو ساته د نظر حفاظت کوي او چې څوک سلام وکړي نو علیکم السلام ورته وایي وستو ګوري مسلمانانو باندې خلاف ناشتي د سکول جنګه روای نه سیبان بناستي دی په جنګه ساری دا ساری تاسو ته ما په ټول ډک دی بدمعشانو باید چې پښتو راشي خلکو کې څه غیرت راشي زيو مسكين سړیوم د صفې د خلقونه زما کار سو اعي حين ينسون اعي عین یہ ما بیادول کله چې باغی نه یرشو وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث یحدثه ولغه تفصیل نور پر دل تراشه خپل هغه حدیث ته کوم روایت اسو یک موږ ته پته ولګی دا چې سیدنا ابو هريره رضی الله عنه کوم فرمایي چې اکثر ابو هريره دا الته کې یو نقطه وا چې اکثر الحديث ابو هريره حدیث ډیر بیانای او دا الناس نسوک مراد نو دا غیره پر ما تاسو ته حدیث هو چې مراد مهاجرین او انصار کدا الله په کتاب کې دو آیتونه نه وي ما حدثت حدیثا ما به حدیث نه بیان ثم يتلو او بیا به تلاوت کو کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم سورۃ البقرہ آیت 159 160 دا طریقہ دا کړه چې یو آیت ابتدا یې ولیکلا چې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات به دیشو کو ویلګي چې لا قوله الرحیم دا اصله دغه طریقه او زموږ د خلقو طریقه دا چې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات بولګي نور پسې الف لام او خ ولګي لا اله الا الى اخره رسول او دا طریقہ غیر پسندیدہ خدای چې مونږ د قران مجید کوم آیت پکار دی چې هغه مونږ تر خپل مطلب پوری ولي الخ ملخ ور پسې نه لګو ته د مخففاتنا ځان ساته ریسرچ میتھډالوجي کې مونږ دا خیو چې کله یو خبره کوي تاسو هغه د اول نه تر اخره پورا کوي او چې لیکه نوم دا اول نه تر اخره پوره لیکه گپ شپ میں لگا اختصارات لیکل جدائی لکھتا استاد نے لکل کیا نہیں کہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھے گا ٹھیک ہے سواد لکھا ہو چکا کور کہنے ہوگا سمے نہ تکلیف کا لگا صلی اللہ علیہ وسلم پورے لکھا رح روح میں لکھا رد مد میں لکھا اس طرح جوڑی گا غلط کار نہیں شارٹ ہینڈ جدا سے غلط استاد نے لکھے نہ وقت وہ سڑے پمنڈ کی نہ وقت ٹک رہا لیکن چکر تر آگے تصویر گئے اگر صفا گئے نبیا پکار داری جستا الفاظ صحیح بھی رحمت اللہ علیہ لکھا پورا ریدواد نہ مراد رضی اللہ عنہ پورے لکل پکار دی دارنگے صلی اللہ علیہ وسلم لکل پکار دی
محدثین لیکي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صرف سواد لیکل دا درست نه دی. الله سره تعالی پورې لیکل غواړي، دیوال ته کې تعو لیکي خاصه خبره څه تکلیف پراته ملو. یو سره سل صفحې لیکل گئی بل فرض او دې پای کې سل زلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم مبارک راشي او دې سل زلا هغه ته صلی الله علیه وسلم لیکي نو څومره پانه پیډه کیږي. یو صفحه خرج کیږي د پاره باندې یو کر خبا مونږ نشي ټوله یو نه مگر خرج ټیم به څومره ولګي خدای یو طرف ته کا اجر به څومره ملو شي. دا غلطه دی، دا غلطه پکار دی باید چې استاد طالب علم تو خو چې تحریر وخت کې چې کله ته لیکي استاد نه لیکو سره خیر ده، لیکن چې کله ته صفا گئے یا پرچه کې لیکي یا خپل تخته باندې لیکي صفا بیا درست لیکه تکلیف نه ملایي. زموږ یو مرګره او هغه ویل چې دا په خوانو دا سکلی دي نو خیر دی جایز دی، ما په خواني دلیل نه ده. درې دواد نه رضی الله عنه مراد غسل دا خلق خبرې دي چې ترکه مې تا صلی الله علیه وسلم نه ویلي نو ترغه پورې شرعاً هغه ته صلات نشي ویل. دا شریعت مسله ده، د شریعت په مسله کې خپل عقلی اس چې کوم دی هغه تړل وګار دی، دا ضرورت نشته. او دا چا په وینا باندې ثابتېږي او نه چا په وینا باندې ختمېږي چې کومه ضابطه را ادا کړه. د ټول نه زیات درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کوي محدثین وایي دغه چې هغه په خپل مجلس کې څومره کرتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مخلي او هر ځلوي صلی الله علیه وسلم په دې تکلیف نه ملایي. هغه مصنوعي مینه نزان ساده کم چې نور خلکو جوړي کړی دا صحیح مینه ده. وَإِنَّ إِخْوَانًا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ او زما رونه د انصارو هغه بس چل گو هغه خپل کار په مالونو کې مشغوله کړو. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رسول الله صلی الله علیه وسلم بشبع بدنه. ها او دواړه حروف جاره یو بل په ځای راځي کنه قراتونه ته دواړه صحیح دي. لشبع بطنه بشبع بطنه کے ساتھ یا کے لیے او صحیح ابو هريره بس چل گو بس د خېټه مړخ پکارو غل بس مړه خېټه نور څه شي غل نو پکار یعنی آگے پیچھے شته نه بال بچ نشته ده نو دغه ډوډۍ ګټل نه بیغه مانه نو دی وجه باندې معلومه ده شوا چې سړی فارغ البال وي نه فارغ البال پوش باله بولو نه چې فارغ البال لا سبق ویلی شي او چې فارغ البال نه نا سبق نشي ویل. ډېر ډېر خلک دی چې هغه فراغت ځان له پزور پیدا کړل. عبدالفتاح ابو غده یو کتاب لیکل دی او پای کې داغه علماء یو فهرست لیکل دی چې آثر العلم علی الزواج قیمت الزمن نا آثر العلم علی الزواج. لکه ابن تیمیہ دا قسم خلق دی ودونه نه لري دلته خلق جنگ کوي علماء مجګړي دي بده ما چې دا دي تاریخ د سنت نه دي. تاریخ د سنت څنګه دی یو سړی هغه واده کړی دا یې باوجود جنا کوي دا باره کې څه خیال. اصل کې دا سنت هغه وخت دی چې کله انسان پدې پويږي چې را زمانہ سو غلطه امکان شته ده نو هغه ټیم کې دی انسان وادو کی او کله چې دې مطمئن دی لکه حدیث ناغي استدلال گئی چې یو سړی کله قوت نه لري ناغه دې سو کی یو سړی چې هغه سره باعت شته لیکن قوت مالی نشته نه روزي ونیسي ناغه وی روزو سره پاک دامنی راځي یعنی اجتهادی اختلاف غي ویلا. ابن جریرم بے بال بچره ابن تیمیہ بے بال بچره خدای خبرو مطلب دا نه چې ته ځان لوس اغي مخه ته کیده دلته دوه خبرې دي.
هغه دوه خبرو په فرق چې ته پوهېدې شې نو معامله به ډېره خرابه وي. یو سړی دی هغه ټوله شپه عبادت کوي، او یو سړی دی هغه د شپې اته رکعاته مونځ کوي بیا ویده شي، او سهار کې بیا پاسي، یا سهار کې پاسي وکړي اته رکعاته عبادت، د شپې ماستن مونځ کړي، سهار مونځ یې موږ خبره ختمه شو. په دې کې کم یو سړی سنت متبع دی؟ دا چا چې د ښځې حق هم ادا کړی دی، چا چې مونځ هم کړی دی، او چا چې د سهار فرض مونځ هم کړی او د ماستن مونځ هم کړی. دا بل سړی چې دی غیر شادي شده دی، دا نه ده ضروري. لکه ته یو کتاب کې ولولې چې فلانکي به ټوله شپه مونځ کوه، ته به فوراً فیصله وکړي دا چې بدعت دی، او به کار ډېر خراب شي. سیر علام النبلا را واخله، لوی لوی صحابه کرام، لوی لوی تابعین، یعنی هغه خلک چې هغه زمونږ د دین بنیادي کړی دي نو هغې ټوله شپه عبادت کړي دي. په دې باندې د مولا عبدالحی لکھنوی یو کتاب دی، او هغه دا وایي چې اکثار په تعبد کې بدعت نه دی. یو سړی د هغه واده نشته، لکه د ابن تیمیه واده نشته دی، هغه ټوله شپه عبادت کوي او دروازې خوب کوي، تا ته څه تکلیف دی؟ خبره ختمه شوه. خو دومره دا چې زمونږ دپاره اسوه ابن تیمیه نه دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. په دې تمیز ځان پوهېږئ، هر څیز ته بدعت مه وایه چې دا بدعت. یو شی د رسول الله ته کولې عبادت چې کوم دی، دا یو داسې عمل دی چې الله او رسول الله پسندیده دی. یو سړي ځان هغې ته فارغ کړی دی، ستاسو یې مانه چې هغې ته بدعت ده. البته کا پای کې د بدعت ارتکاب کوي، خلک هغې ته رابلي، ځان به طور اسوه شو کوي، بیا معامله غلطه ده. دا خبره بس د کول پکاري. یو سړی دی هغه بالفرض قرآن مجید وایي، داسې ډېر صحابه کرام شته دی، ډېر تابعین شته دی، ډېر تبع تابعین شته دی چې هغې په یو شپه کې قرآن مجید لوسته. سیر علام النبلا کې حافظ ذهبي ته ګڼو خلقو ذکر کړی دی، خو یو ځای کې هغه لیکلي دي، یو ځای کې، صرف یو ځای کې، او ځای ما نقل کړی ځان سره چې دی فلانکي با یو شپه کې قرآن مجید وی نو هغه لیکي چې ټیک د نیک عمل وی، لکنه خلاف السنت، لکنه خلاف السنت، سنت خلاف ده. دې ته د ادب طریقه وایي، بدعت ورته مه وایه، دا د سنت خلاف دی. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو سړی درو شپو نه په کمو کې قرآن مجید وی نو دی په قرآن پوه شوی نه دی. اوس قرآن سره د منتر کتاب خو نه دی که چې ته خامخا اوس هغه پورې رخه دی او مری شلی ځان له لوډ سپیکر له کار کتلی، یو ځای کې لګي بل ځای کې لګي، اسلافو له طریقه زده که ته ووایه دا د سنت خلاف دی، بس خبره ختمه شو. یو سړی چې پوهېږي نه به د ځان یو طرف ته کي، او چې نه پوهېږي نو هغه ناپوهه ده، نه شي پوهېدلی. وَيَحْذُرُوا مَا لَا يَحْذُرُونَ وَيَحْفَظُوا مَا لَا يَحْفَظُونَ. او ابو هريره حاضر دی هغه څیزونو ته چې دا خلک هغې ته حاضر نه دي، او دارنګې وَيَحْفَظُوا مَا لَا يَحْفَظُونَ، ابو هريره هغه څه یادوي کوم چې نورو خلقو ته نه دي یاد. دو ترجمه الباب سره متعلق څه شی دی؟ یحفظوا ما لا یحفظون، یحفظوا ما لا یحفظون. نور حدیث کې خو نکتے تاړې ولست، دا حدیث تاولست کم چې مونږ ولست 2047. دې حدیث مزید تفصیل تا د زخیم یو کتاب کې اب ډېر فائدہ درکې تعالی. امام بخاری رحم الله خپل تاریخ کبیر کې، تاریخ الکبیر کې دا حدیث نقل گئی په یو جدا انداز کې چې ته پوه شې چې سیدنا ابو هریره دا خبره کم ځای کوله. دا جلد اول دی او صفحه 186. دا اتو جلدو کې دی د امام بخاری رحمه الله دا تاریخ الکبیر. دا تاریخ پر مفهوم نه دی کوم چې زمونږ خلک اوس وي دا تاریخ پاکستان او تاریخ هندوستان، دا په دې بنیاد نه.
ته دینه مطلب د رواتو تاریخ، یعنی د احادیثو چې کوم روات دي نو د هغې تاریخ څه دی. تاریخ دا مطلب چې د هغې واقعات څه دي، د هغې حالات څه دي، د هغې وثاقت او د هغې ضعف څه دی. یو سړی هغه وایي د بغداد تاریخ ګورم، تاریخ بغداد به والم. تاریخ بغداد دغه مطلب نه دی. تاریخ بغداد دغه مطلب دی چې کم محدثین یا علما یا مشاهیر هغه په بغداد کې پاتې شوي دي، بغداد ته راغلي دي، یا بغداد کې وفات شوي دي، یا بغداد کې هغې ژوند تېر کړی دی. نو د هغې علمي پوزیشن څه، د هغې د روایت حیثیت څه دی، دا به تاریخ بغداد دی. دا نه چې ته پایې کې د بغداد تاریخ وورخ. تاریخ د ابن ابي خیثمه اصطلاح فرق وي. ابن ابي خیثمه د هغه څلور جلده کې تاریخ دی الکبیر. نو دا هغه تاریخ نه دی کوم چې وروستو نه اصطلاح باندې ده، هم قدیمي اصطلاح ده چې د رواتو حالات. نو دی کې د محمد بن عماره تو لاندې دی لګي چې عمر بن حزم فرمائی کہ انہو قعدا فی مجلس فیہ ابو ہریرہ وفیہ مشیخۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا صحابی عمر بن حزم دیم ناستے اور سیدنا ابو ہریرہ ناستے پدا سے کی کہ فیہ مشیخۃ مشیخہ نہ دے مشیخۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا رسول اللہ علیہ وسلم دا مرگرو نہ بگے شیوخ موجود دی، لوی شیخان لوی علماء موجود دی. دا سمر دی بضعۃ عشر رجلا، دا تقریبا 19 کسان دی، 19 کسان نہیں ټول ناس دی. فجعل ابو هريره يحدثهم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. شروش سیدنا ابو هريره هغه حدیث بیانول. فلا يعرفه بعضهم، دغه 19 صحابه چې کوم دي نو هغې کې بعضې بداسي و چې هغې ته به د ابو هریره دا حدیث یاد نه و، معلوم به ورته نه و، دا روایت به نه پېژنده. ثم يتراجعون فيه، بیا به هغې رجوع کړله په دغه روایت کې سیدنا ابو هریره ته، نو هغه به ورته بعضې وښودل. ثم يحدثهم ولا يعرفه بعضهم، بیا به دا حدیث بیان کو. نا حدیث بدا سے ہو چې په دې 19 کسانو کې وا اکثر خلکو ته نو معلوم. نو بیا به دا ور بیان کو چې تا د ابو هريره حیثیت معلوم شي. دی حدیث مطلب دا دی چې سیدنا ابو هريره د روایت حدیث لحاظ سره سوړو کې سړی نه دی. مشیخۃ الاصحاب کی یعنی غټ غټ صحابه کرام د هغې حافظو په مقابله کې یا د هغې د محفوظ کړو شو روایتونو په مقابله کې د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه روایتونه هغه ډېر زیات حافظه مضبوطه وه. بیا وی حتی فعل ذلك مرارا فعرفت يومئذ ان ابا هريره احفظ الناس عن النبي صلی الله علیه وسلم. نو زه پوه شم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شاګردانو کې احفظ الناس څوک دی؟ سیدنا ابو هريره. په دې کې ته پوه شوې. نو اوس یو بله خبره زه کوم، په یو هم پوه شوې. دا کوم روایت چې ما ستا مخې ته کېښود چې په 1900 صحابه کرامو کې به دا حدیث وی، هغې کې به اکثر ورته نه معلوم. په دې بنیاد باندې ده د دې روایت په بنیاد. روایت صحیح دی او اصل یې په صحیح کې موجود دی که نه، صحیح مسلم کې هم شته. یعنی بنیاد یې په صحیحینو کې شته دی چې مهاجرین او انصارو به دا اعتراض کو اکثر چې موږ له ته نه معلوم ہوتا ته معلومي. دا خبره روافضو د دې په بنیاد باندې ابو هريره ته کذاب ویل دي. کتابونه لیکلي په دې باندې. دا یو فتنه نه ده چې ته یو ځای کې سر وټکې. یعنی د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه د کثرت روایت په بنیاد باندې خلکو ابو هريره ته کذاب ویل دي. انا لله و انا الیه راجعون. یعنی هغه صحابي چې هغه خپل د حفظ وجه وښودله او ته هغه وجه رد کړې، یا خو به دا وایې چې دا سړی چې کوم دی دی دروغ وایي. چې کله دی دروغ وایي نو دی فاسق شو، او صحابي فاسق نه.
قصدن چې دروغ وایي نو دی فاسق شو، صحابي چې کوم دی فاسق نه وي، نو بیا نه دا روایت قابل قبول دی او نه هغه روایت قابل قبول دی. نو چې کله قابل قبول نشي د هغې په بنیاد باندې تا ته څنګه کاذب وایي؟ دا مختصر جواب دی. حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. دا اوس شان ورود دی دا حدیث کم چې مونږه صحیح بخاری کې وختي پرې خو 30:47 کې اخري سما پرې خو 20:47 هغه دا چې رسول الله ته ویلو خپل صادر خور خدای ورته کله ویلو څنګه چې دا حدیث د پارا سبب نزول وی شان نزول نو دارنګي د قران د پارا سبب نزول وی نو دارنګي د حدیث د پارا شان ورود وی. سبب نزول په قران فهمه کې بنیادی کردار ادا کوي. اسلاف دی باندې بشمیرا سوزونه منطبق کړي. قران مجید کې مونږ خيو ته سبب نزول د بیان نه انکار مکو. پس صحیح نه که څومره روایتونه دي چې دا غي سبب نزول احادیثو کې د آیتونو مبارک شته. تر چې مسل زیر هغه جدا دی هغه د تزوخ هم هغه داري چې کله سبب نزول یو وی دی یو سیس. مثلا مونږ ګورو چې په عادیانو باندې یو مصیبت راغله ده یا په سمودیانو باندې یو مصیبت راغله ده نو قران مجید داغي د عذاب تذکرہ موږ ته ولېږي دې د پاره گئی چې کتا سو هم هغه کار شروع کو نو دغه عذاب بستا سو هم وی خو عذاب راځي ولنه اته استعمالو چې دا زمونږ کمال نه ده دا د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دعا اثر ده چې هغه ویل چې یا رب زما دا قوم په یو ځای محله کې دا زمونږ کمال نه ده پر موږ دای ډېر ورته شو یو. سبب نزول کې دا خبره ده چې کله کوم حالاتو کې آیت کریمه راغی نو هغه حالات کنن جوړ شو نو هغه حالات دي د مبتدعين طریقه دارا چې هغه سبب نزول بغیر د دلیل خاص کی آیت نمون مخالفت داغی کو او داغی نه زمون بعضی مرګري پوه نشي هغه شای نزول بالکل ختم کی. دا طریقه نادرست. سبب نزول مستقل علم دی په علوم القرآن کې. تاسو برهان راواله نظر کې شي د ابن البلقینی کتاب راواخله التيسير راواله متقدمینو کتابونه اتقان راواخله نو په کې بتاوستا علم او اسباب النزول مستقل چپټر میں راویږي. او که تاسو داغه مخالفت شروع کړه مطلب بدای چې تاسو په قرآن پوهیږئ نه غړا ایتونه تاسو شته چې که تاسو داغه سبب نزول لري کې نو بیا آیت کچھ کا کچھ بن جائے گا. ایسا نہیں شیخ بولے تاسو للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله یعنی چې سبب نزول لري کې کوم چې صحیح ہے که موجود دی نو ډیر بیا فهمیږي دا چې توجه ال القبله په مانځ کې فرض نه راځي کته دی خامخ کړي خامخ کړي او سیاق سره چې تړي نو هم خبره سمي سیاق دا نظم کلام مخکې څه شه ده من اظلم ممن نام مسائل الله یذکر فی اسمه وصافی خراب یا نو موږ ته استاد نویل چې کې سره تعالی جماعت نه منی کی نو بیا بس چرته موضوع کنو دیکھو سیاق دا کلام دا غره صحابه کرام بهر تلو د شپې په تیار کې یا په سیلې کې او باد باران کې هغه ټول موس کړو لیکن سمت چاته نو مورم چا دفعه مکلو چا خوا بیا سار چې شو نو پوه شو چې را د چا مون صحیح دی او چا غلط. رسول الله نے تاسو کنه هغه وخت قرآنی آیت راغله پتو لګی دا چې په حالت د سفر کې کله تاثر سوق نه نو تخپل تحری ہوگا یو طرف اٹھا کے جدے طرف ته قبله ده امونس کا واسو شو دومره وی چې کله د موس په دوران کې څوک پیجنګلو راشي او تا دا وی چې اباوت ټرن قبله ریبل طرف ته
ته دا خبره باندې کنه باندې نو کې اوسله پیدا قیاس ہوگی چې کله ته قرات غلط وې او دمون نه بهر یو سره تا ته قرات صحیح کی او تا قرات ما انداحنا هو مذهب دا ہے جس تا مونږ ماته او نور مذهب دا ہے چې مونږ نه مات خبره اجتهادي دا کنه منسوسی دا بس اجتهاد موږ دا مقصد دی بس خبره اجتهادي دا گنجائش ته پکې دا مو چې مونږ مات شوی دی دا چا چې د قبله په باره کې دا خبره مې دا موږ خو سره بالکل ختم شو نو سبب نزول نه انکار مګوي اسباب نزول وی دارنګ دا حدیث د پرشان ورود وی په دې باندې ابن شاهین کتاب دغه کتاب ده سیوطیم په دې کتاب لیکل ګڼ کتابونه دی په دې باندې چې دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کله فرمایلو یا دې خبرو کم چې دا سیدنا ابو هريره کوي ته دې څه حیثیت دا کله شي وداسي ابو هريره فرمایي ما ویل اذا الله رسولا انی اسمع منك حديثا كثيرا بریلیان بتا ته یا رسول الله وی کندا یا رسول الله له مجلس کې ناس ته ټیک ده کستا په مجلس کې رسول الله ناستی مخامخ ناغه ته یا رسول الله وایا دا نه دا نه داسي چې غایبانه ده چې کومه جګړه ده اپا غایبانه आवाज کې ده په مجلس کې ده نه وته رسول الله ته یا رسول الله څنګه چې خپل مرګي دا आवाज کې خپل پلار دا आवाज کې خدای دا आवाज کې شاګرد دا आवाज کې استاد دا आवाज کې هغه مجلس کې ده نه دی چې کله مجلس کې نشته یو بنی آدم ستا تار هغه سره نشته لري ستا ټلیفون هغه سره نشته لري او تا هغه تر आवाज کې نو دا د یو عقیدې په بنیاد کې او عقیده دا چې هغه اوري دي نه هغه عقیده دا چې هغه رسی او هغه عقیده دا چې د متصرف دی دی بریلیان اذان جواب ورکول پکار دی نه قلت یا رسول الله انی اسمع منك حديثا كثيرا انساه مخوتی ریدل زه ډېر حدیثونه ستاسو نه اورم خو زمانه یې شیخ ان حدیث اورم قران یې ناغراته ویل او ستر دا کا خپل صادر خور کا اوس پدې د هیڅ عقل نه رسیږي چې دا سړي دا موږ چې وایو کله کله تاسو د اصلاحي صاحب خبره ذکر کوم کنه چې عقل ټکری خوري عقل ټکری خوري عقل ته د شریعت د دین درنا ضرورت هر ځای کې عقل حاوی کول دا معتزله وکړ ده او د عقل نه بالکل کار نه غستل دلعلکم تعقلون خلاف دا و حاوی کې هم نه دا پورا پرې نه دا نه بیوقوف په جوړه استا مشاهده لري دا شی داسې شو ته وای نه نه منم ته پستر کو یو سیز جونی عقل درکشتره ځان پوهه ده دا د میانس کې وخت لري عقل بعد شریعت د پاسه کینا او عقل به تحکیم نه کوي چې تحقیق دی اوس دا خبره بالکل عقل کې ناراضي او بو ستر دا کا پر سادر خور کا فبسطته نما سادر خور کو فغرف بيده غین ریفه څه دوی چون اچول الا من غطرف غرفه بيده غرفه دغه لا سره واغسل بګی داسې کې خو تشلا سونه اوس په دې څوک څه پوهیږي سي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې کار وکړ چې عقل بالکل به پوهیږي نه تاسو یې ایس نو فغرفا بيده ثم قال دمه صدر راغون کې بیول دې پورې جوخ کا فزممته نغما ځان پورې جوخ کو فما نسيت شيئا بعده هغه نرستو ما څه شعر کړل دې باندې بتره پیغمبره په ځای نه کې نه اوس چې پیر ځان جوړ کړل اتم دا هرګات کې پدې کې اتباع ټول خلک دې کې پدې کې قرقره نه لري او کوم ځای کې چې اتباع لازم نه نالته نه کوي دې ته خصوصیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا من خصائص النبي صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت ده او دا څه علامت ته موږ نه پوهیږو علامات تاسو ډېر شي کې کنه حج کې لوی علامت رمي الجمار څنګه ده دا علامت ته کنه
دا علامت ته د شیطانی نظام خلاف یو علامت ده. موږ کنه هر وخت کنه دغه تکبیر تحریم علامت ده کہ سړی لاس پورته نه کی الله اکبر وای او نیت زړه کې شته موږ بګي کې باندې کی موږ ودا مطلب میں جدا ہے تو اسے کہتے ہیں موږ کی بیٹھو پہ موږ کی یہ ودا کا شان دیم کی یہ ودا درګه یار ست جوړ دا سوزنا دا دیکھے دا سنت اتباع بغاری دا علامات په دې علامات باندې انسان نه پوي. فعرف غرف بيده ثم قال دمه فما نسيت شيئا بعده. هغه نرسته ما څه شعر کړل نه یعنی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دعا یا داغه فعل برکت ده. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا. ابن ابو فديك حدیث کے اصل کے یوبل طریق دیتا تھا او قالا غرفا بیدہی فیہ یعنی جملے دو شوئی چی فغرفا بیدہی خپل دعا لاسونے پہ کے دا سکلل اور یہ داو که چی غرفا بیدہی فیہ تا یدہ پدے یو ید دے پا یو ید دا سے دا سکلل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے کے عمل یو کردے خود راوی نہ شک راغلے دے چی آیا دوار لاسونے ویلو او کیوے ویلو یہ تا احتیاط ہوئی. دا حدیث پا اہمیت باندے یا دا حدیث پا متن باندے سا اثر نہ وردے. دا احتیاط تے درواتو چی اغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا افعالو کے او دارنگے دا اغید پا اقوالو کے سمر احتیاط کئی چی کلی اسیس کے لگ وندم شک پیدا شو نا اغا واضح کی اور دیو جناد علماء طریقہ داوا چې کله باغی حدیث بیان کو زبانی یاد بنو ورتا اور پسې به ویل چې او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم الفاظ یاد او زموږ دې ته صحیح بخاری مخه تبروتی متن بوئی به اور پسې یو کما قال لکه ته پکې سلام کما قال دا په صورت کې خلک وای چې صرف الفاظ یاد نه خطا کیږي الفاظ زبانی وای نو او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم ورسره وای چرا شاید دا سے ویلو یا شاید دا سے ویلو. حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. سیدنا ابو ہریرہ فرمائی کہ حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین. وعاءین تسنیہ دا وعاءن وعاء لوخی دوئی ما دا رسول اللہ نا دو لوخی ڈکلی اخکار دا چی دا ورکوٹ لوخ ہے دا مشک وند لوخ ہے مشک بشان غٹ. دا دینی علوم دا دو قسمیں احادیث دو قسمیں یو آغا حدیثی چی داغے نیخ پنیغا دین سر تعلق تھے یعنی پہے کے احکام بھی پہے کے عقائد بھی بالفرض پہے کے لین دین بھی پہے کے معاملات بھی یو داغا قسم ہے. داغے رسول کو باہر کے فرض دی یو سڑی دا حدیث کے اگر معلوم شوئی داغے رسول باہر کے فرض دی کسڑے مری پاگے بارے نمبر دیش خود بیان کی. دویم هاگا حصہ دا چاہا پا حدیث کے خراغلی دا لیکن داغے تعلق نیخ پنیغ دین سر نہ دے داغے تعلق فتن سر دے چی دا چل برازی یو دا چل بکی یو دا چل بکی یو دا چل بکی بیا بعد دا سے احادیثو چپائے کہ سیدنا ابو ہریرہ تقریباً 60 ہجری پورے جوان دے گا. اب بیاغ زمانے کے دا باز بنو امیہ امارت راغلے چکل آغا لکانو سیدنا ابو ہریرہ داغی دا یریوا آغا دا فتن و روایات نبیانو ولی آغا سر یر داوا چکل دا بیان کم نسنگ جدی نور خلق ملگلو دا سی مام ملکی و دیکھتا تا یو پیغام دے آغا دا چستا دا دین
کم حصہ رسول فرض دی نو پہ کہ وہ کوتاہی نہ گیا، او چې کم حصہ رسول فرض نه دی تاغید چا د عقیده سره کار نشته لري، د چا د عمل سره کار نشته لري، او دا غینه مصیبت جوړیږي نو ځان بنوځي دی پرام کې نه. د حدیث پیغام دغه دی. فاما احدهما فبثثته، پدې کې یو حصہ چې کوم وا هغه ما خورکړه بے ثبت وبث فيها من كل دابه چې تاسو وایي قرآن کې، او خورکړي دي پدې کې هر قسم زنده سره، ودا بثثته دا غینه دی اما خور کو یہ د دین چې کومه حصہ وا هغه ما بیان کړه. فتنو کې دا سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ رښتینی دی، صحابی دی، خدا فتن بارے کې اکثر و بیشتر روایتونه چې کوي هغه ضعیف بلکې موضوع وي. کہ حدیث اور رایات ته کہا چې د فلان کې غاړ نه با سپینې جنډې روخیږي، اوس په هغه تورې جنډې روخیږي، پلانې وي ټول موضوع دي. په فتن کې د ټول نغټ کتاب د نعیم بن حماد دی، دوه جلد کې هغه چې ما واغسته نو ما سره غیر محقق وول، زه ورته کېناستم یو شپېته حدیث مې بګې وکتل، هغه هر یو موضوع ما چې به کتل هغه اصول لحاظ سره، بیا زما شک پیدا چې شاید زه غلطي کوم، شک پیدا کېده سړي چې بس دیکھ یو حدیث صحیح نه پښپېدو کې هم صحیح نه، ما پرې خو مې دا چې محقق پیدا شي بیا وګورو. کتاب محقق راغی نه هغه چې مې وګورم داسې ہر حدیث ته بس موضوع زه پای موضوع نش مې ورلستل شو په ټول کتاب کې بیا دوا حدیث صحیح ہے بدري صحیح. او د نعیم بن حماد چې کوم دی روایتونه په موضوع بده باندې چا کذاب وو، اگر چې اړې له محدث دی، اگر چې متبع د سنت دی، اټیک خبره ده متبع د سنت دی، ډېر لوی محدث دی، حافظ دی د حدیث، لیکن کان یزعو الاحادیث فی مطالب ابی حنیفہ، د امام ابو حنیفه په مطالبو کې په بدو کې با هغه روایتونه جوړول، وتقویت السنت، او د سنت تقویت لپاره به احادیث جوړول. مطلب یې صحیح وکړه امام ابو حنیفه دا نه دا بل مطلب یې صحیح وکړه. یو سره د سنت د تقویت لپاره حدیث جوړي دا وسنګي زموږ خلک خوږي کا دا کذاب دی، دروغجن دی. دا هغه سره نعیم بن حماد د امام بخاری استاد دی، او کمال لای چې په صحیح بخاری کې د حدیث نه راځي، اپات تاریخ الکبیر کې داغه پر روایت باندې نقل کړی دي چې د سفیان په مجلس کې د امام ابو حنیفه د وفات ذکر راغی، هغه ویل الحمدلله چې ابو حنیفه مړ شو، ما رأیت اشأم منه، ما داغه نه زیات بدبخت نه ولیدې، ځکه چې هغه اسلام چې کوم دی په بندونو پرېګو. دا ټول حدیث دا بیانې یہ بوٹ سیری کې هم داخله راغله دي دا حدیث بیان او مارته تاسو د خپل مشرانو کتابونه غدلې. میر سیالکوټي صاحب یو سره دی، میر سیالکوټي او یو کتاب لیکل دی او محدثینو باندې، او پای کې هغه لیکلي چې دا روایت موضوع ده، انصاف پسندر سے موجود ہے. میر سیالکوٹی اگر چلے حدیث تھے لیکن اغوی دا روایت موجود ہے. زکا چ حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکلی دی چې دا نعیم بن حماد چې کوم دی د با حدیث وزکول، اوس وایي د امام بخاری نه مسله خفقی کې بنه خفقی یہ دومره لوی محدث ہو گئے، امام ونی پتا ټیپر ښکاری اختلاف دی سره استاد 200 ځلې هغه نه انکار نه کومه، لیکن یو سړی ګوري چې نعیم بن حماد دا څه دی نو ولې هغه دا روایت اخلي، په دې سړی خفشي او دا خبره ده خفګان. د دې یو جواب بیا ممکن چې دا خلک د خپل استادانو مبارک حسن ظن ساتي. د امام شافعي استاد ابراهیم دا غوډم دی کانه کذابن هغه هم درغلنو کتاب علوم کې هغه دا روایت اخلي. دا جواب ممکن دی بل جواب نشي کولای دا چې دا خلک د خپل استادانو مبارک د حسن ظن نه کار اخلي، کني بیا ورته خائن وینو.
کدی ته خدا پته وا لکه موږ ته پته را حافظ ذهبي ته پته را نور به شمېره محدثینو ته پته را چې یضع الاحاديث فی مطالب ابي حنیفه مطالب فیصله جی دا بدو ته وي د امام ابو حنیفه په بدو کې به روایت جوړول دارنګي تقویت سنت لپاره و دې روایت کې چې تو ګوري نه په کې سری چې هغه دا وایي چې ما رأيت اشأم منه دا ابو حنیفه نه ما زیات بدبخت نه لیدې دا یو حنفي بدا څنګه برداشت کوي اخی خبرې نه خدا الویل خلقی دا قسمه خطاګانې وکي چونکه دا علما دي وفات شوي دي ما ته صحیح جواب خو چې دا خلک د خپلو استادانو په باره کې حسن ظن ساتي خطا دې چې تاسو د خپل امام په حفاظت کې امام بخاری د خپل علماء ابو بخاری د محدث ہوئے گا نا ولې لحوم العلماء مسمومه غیبت مرګ د علماء وخی چې کوم دي دا مسموم دي دا زهر آلود دي په دې وته باشه کار مکو نیچا دکھانے کے لیے تو امام بخاری تنقید مکو تا تمام هغه طرف نه صحیح عذر بیان کو ہمیں گپ نه لگاوته چې داخله کې د خپل اساتذو په باره کې حسن ظن ساتي غلطه وجه ذکر نور کته ولګيږي او بل فرض دغه چلونه کې دا کم چې زمونږ د دور خلک کوي نو دا سه خلک دا ګستاخه ارتکاب کوي زمونږ د پاره ابو حنیفه امام دی بخاری امام دی زمونږ طریقه دا نه ده پکار دا کم چې د دور خلک کوي دا دواړه طریقې غلط دي ابو حنیفه ته نه چا دې کاوي نو هم غلطه کوي او بخاری ته نه چا دې کاوي هم غلطه کوي زمونږ د پاره دواړه د سر ګل نه دي یو محدث دی او بل فقيه دی د امام ابو حنیفه یو استاد دا غنه تپوس کو نه جواب ورک نا تپوس کی چې ما لک هذا یا ابو حنیفه رقم نه نه نا ورته دا روایت نه کم چې تاسو مونږ ته ویل استاد محدث ته لیکن هغه د حدیث په متن کې دن نسری پاغه دا دومره پکړ نشته سمره غریب چې پاغه د امام ابو حنیفه ده هغه ورته وی چې ابو حنیفه تاسو فقها چې کوم یې تاسو طبيبان یې ونحن الصيادله او مونږه پنساریان یو پنساری خو اجزا او پیجنې کړي دا فلانه شه ما ستانه خبرې نه په علاج کولی نشي کولی پنساری په علاج نه کولی علاج د پاره طبيب پګاری او دا فرق دی دا خلیج د کمولو کوشش کوم او زمون خلک لګیا دا نور ارتي دا ما ارته دا نږدې گیو بل دا دواړو چې کوم دی طریقه جدا جدا یو فقيه دی بل محدث دی یو ذمہ داری یو دا بل بلغ په دی وجہ تاسو ته مثال درکړم یو ځل درس کې چې زمونږ جون دغه مختلفه اکایې دي مونږ په خپل جون کې درځي ته محتاج یو کنه حجام ته محتاج یو کنه ترکان تا لوار تر سمره کسبګر چې کوم دي ټول ته موږ محتاج یو کنه ټول کار جدا جدا لري ټول یو کار کوي کله کپڑے و سبا پزید دې چې درځي له اوسم ځنه ای کا کا ته نه مالو غنډه څنګه وای دا الله بندګا ولک تمیز ہو گئے یو سړی دا کار قران مجید خودل دی نو پکار نه چې هغه نه قران زده بس فل سٹاپ لګي غلم دا پویدل پکار دی چې په حدیث نه پوهیږم دا په فقہ نه پوهیږم نو شاګرد راغله ماته چې سر تاسو شاګردان ټیک دی کله مې ولې ویره زه غواړم دا چې تاسو ما سپروایزر شي ما ایت سٹارټ اپ اکثره ویجی فقہ نه مړ په فقہ نه وایي نه باندې مې بالکل نه پوهیږم کم چې هغه پیک پکار دې پوهه نامه کې رسېږي نشته زمون خلک دا ویل نشي بلې نه پوهیږي نو څنګه چې دا مختلف کسبګرو باندې زمونږ جون جوړ دی نو دارنګه په مختلفو علماء باندې زمونږ جون جوړیږي یو به فقیهی بل به محدثی بل به مفسری بل به متکلمی بل به مناظری بل به مبلغ دا یو اکایه کراوله دلته مصیبت دا ہے چې یو د بل رد کوي یو د بل مخالف غني دا مخالف ولګني دا وسم شي دا ذهنیت خپل ولله فقيه سره چې کوم علم دی د فقاهت او محدث سره نشته
محدث سره د حدیث د متن چې کوم علم دی فقيه سره نشته. مفسر چې په کوم څه پوهیږي پای محدث نه پوهیږي نه په فقيه پوهیږي. یو متکلم چې په کلام باندې څومره پوهیږي نو ته مفسر خو نه پوهیږي. یو نحوی صرفي چې څومره پوهیږي، یو منطقي چې په منطق پوهیږي، ستا په خیال د قران مفسر په پوهیږي. دا لوی مصیبت شوی دی چې دې دور کې دا مونږ د یو بل مخالف ګڼل. دا مخالف نه دي، دا زموږ یو روحاني ژوند دی، یو زموږ دنیوي ژوند دی، او دا مختلفه قاعده بدلېږي. تاسو هم پیژنګلوګه چې یو ځای فقيه ته هغه نه فقه زده کوي، یو ځای محدث ته هغه نه حدیث زده کوي، یو ځای مفسر ته هغه تفسیر زده کوي. الله وکړ سمېږي دا خلیج والا حقیقت نه او کله دغه شانتي دا کم چې روان دا خلیج دا تھم نه کی نه دا ختمېږي، دا و نور دیو بل نه بیرته کیږي. نو سیدنا ابو هريره فرمایي چې ما سره دوه دي، فاما احدهما فبثثته، کم چې یو دی یو نه هما خور کړل دی، او دویم فاما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، او کا دویم میں خور کو نو پای کې وزما بلعوم پریش مره و مې پریش. دا کم قسم روایتونه دي. دا هغه حدیث ندی چې هغه احکامی دي، پرې تعلق د مستقبل خبرونو سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فلان کې صدای راشي یا فلانه کال راشي یا دا چلوشي نه فلانه قوم به پیدا شي. دو شپیتمه صدای 60 هجری چې کوم 60 هجری داغه دراتلونا رسول الله صلی الله علیه وسلم پناهي غوښته ده. او داغه دور چې مونږ ګورو دا د یزید دور دی. دې مطلب نه چې ته یزید پورې ونخله، دا د یزید دور دی او دا د فتنو دور شروع شو، د فتنو دور آغاز دی. دا غیر ذمہ داری یزید باندې چول دا د خلقو کار دی چې هغه نه دین پیژني او نه اسلام پیژني. دا احتیاط د صحابه کرامو دی خلق سره به یې رضاوا چې اسناد اوس حدیث بیانې دې پګې چې زمونږ نمونه وي او چې د حدیث کې زمانو نه لګل. په دغه بنیاد باندې وا سیدنا ابو هريره په خطر باندې فویدو او هغه با د فتن او احادیث نه بیانول. تفصیلی بحث به ان شاء الله کتاب الفتن کې هو. نن سبا دور چونکه دغه روان دی ورځ هم دغه کوي ته چې دا ټي وي ته کې نه وره تو په هي چې په پاکستان کې څوک سنی نشته ده، اے ټو زیډ شیعاګان دي، روافض دي، صحابه ته ګنځلي دي. ما تاسو خپل د باره کې چې تحقیق را خودل دی چې مونږ د یزید نه طرفداري کوو او نه د یزید مرګرتیا کوو، خودمره چې مونږه هغه ته ملعون هم نه وایو. ولې یو فرد معین ته ملعون ویل وحی حقیقت غواړي، موږ سره په دې وحی نشته. ملعون هغه چاته وي چې جهنمی، مونږ دا نه کوو. لیکن مونږه دا هغه طرز عمل مرګرتیا هم نه کوو او مونږ د کربلا جنگ تر اسلام او د کفر جنگ هم نه وایو. اهل سنت والجماعت رائے دغه ده، یو سیاسی جنگ دی او دې تعلق د اسلام او د کفر سره نه دی. ورنه سیدنا حسین چې کله ته د مکې معظمه نه نو صحابه هغه څه ویلو چې لاړ شي کومه مزه عبد الله بن عباس څه ویلو، عباس ورته څه ویلو، چروارو داخله ستاره پلار دشمنان دي پس چل ولتا بوزي څنګه چې ستا پلار مړ کړو تا مړ کړ. مطلب اوس پوهیږي چې دا د شي جنگو اسلام او کفر جنگو. لوی مصیبت دا ہے چې خلکو د جنگ بدر نه ښکاري او خلک څه وایي چې قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام. دا ہمارے استاد و اللہ وقیم عبدالسلام صاحب گلیاڑے والا یو کتاب پدې باندې شاری کلو ای باندې امام سکار کړو نا کتاب مې هغه کتول اور کړو چې ما ته واپس کړو هغه ما ډېر قیمتي شعر باغې باندې ولیکه چې قتل حسین اصل میں عید یہود ہے. قتل حسین
असल में ईद यहूद है, इस्लाम तड़पता है हर एक करबला के बाद। अरे वो इनकी सो गए शेर तो जौहर ली देगा ना, मौलाना जौहर ली, मौलाना शौकत जी, ये किस किस्म के मौलाना थे? आप फजलाओ यो दिन न रहे दिन न रहे था वो महज गिरी दे वजह संग जता सोच जाता मौलाना हुआ है इतम हलक मौलाना बदे हो जो है और लमा नहीं और शेगानो शेगान मुदा लमाम नो यानी आगा मौलाना ना कम जता वे मौलाना शौकत लिए मौलाना गौहर सशेरिश अदा कम ज्यादा फनशीरी दा बैतुल मुक़द्दस के दफन किया तपोस तास नमा प्रोजा केम गड़ो ना राय हो इस बात दास्त न देखे पदे की मुंगा शख्स मुअय्यन त मलऊन नवायु पागे वजवाने मुंगा यजीद त मलऊन नवायु यजीद मलऊन नशवेल दाद नस मुहताज इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखली दी चिमुंगा दे यजीद सर न विंजू गलती था उस तखे वजह सदा दे यजीद मुंग सर न विंजू लेकिन मुंग सोक देता न प्रीदू चाहे दे यजीद पूगवान इख्फकी दे और मुआविया दख्पे न रख असल खबर तक यानी सैयदना मुआविया दागे इंतखाब कर देख न देख ले दागा दा पारा साहब किराम बैत कर देख न देख ले डाटोल साहब वगैरह तो चदागा पर दबाव किराल झगड़ा दक के देख रहे यानी तो यजीद इंतखाब दुरुस्त शेर तो साहब किरामों पर इजमा वाने शेर पदी वजह कम खलक चदागा इंतखाब तो गलत भी ना गलत के अरे इजमा साहबों खिलाफ के बस खल को खबर दी इस्लाम के कम दे अंदाज इस्लाम खुदा से माशरे तबरेख माशरे तबरेख है हाला होता है प्रेख है दाहान वो न खल को लिखली जमहूरियत को फर दे वो जमहूरियत की पखपल मंडवा और दीते में दरा कुछ अखपले गलते खुरस तोड़ तोश खी गली दी मुंगदाना वायु खुदा खबर गलत रहा चे इस्लाम के दा निज़ाम दे दासिस इस्लाम हालात मुताबिक प्रेख है चे हालात मुताबिक बतो गोरी रा इज्तिहादी अमर देख और न अल्लाह तो से मुश्किल हो ना वो खबर बेगले बस कुरान गड़ गट उसूल दरगल डाला यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर सक़ूवत न मौजूद थी अलदने रवाखला तालूत के ऊपर से मौजूद थी दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर से मौजूद थी देता था घट घट क्वालिटीज ऑफ खुदा तो इंतखाब पैदा का तरीका इज्तिहादी अमर है और अल्लाह से मुश्किल हो ना बस सड़ो इंतखाब में अंदर लगे फलाने वही फलाने जमाने के फलाने वही मनसूसी को खबर वक्त लेकिन याद आ गया उधर रिबूत में इसके वफर अक्सो बार के यजीद इंतखाब दुरुस्त है यजीद चिकामा गलती रहता था मुंगा खयू अगदारा चिकला सैयदना हुसैन शहीद कलेशो अगो बदल वा नगस्त कातिलीन हुसैन नागा बदल न गस्ते दागा जुर्म न करे बोले न गस्ते कुरान मजीद के तास तवावेलू के तास तो यादी रोजे के मर्द वेलू दगा शानकार सैयदना अली नम शयोग कातिलीन उस्मान बदल आगा गस्ते हो ये तो कमजोर है भाई अल तक ये कातिलीन उस्मान द सैयदना अली पर फौज क्यों पागी लाश चवल मुमकिन न उदागा पर वो यजीद द पारोम लाश अचवल पाए खल को मुमकिन न कम चे कातिलीन द सैयदना हुसैन तो सैयदना हुसैन मजलूमन कतल शेर जुल्मन कतल शेर अगर शहीद दे लेकिन मुंगदा न वायु इस्लाम जिंदा होता है हर एक करबला के बाद ना मुंग न वायु मुंगवा इस्लाम तड़पता है हर एक करबला के बाद और बल्ला तो सैयदना हुसैन मर्तबा तो सहाबे किरामुना डेर कम अदा सोकचे द कुफर पर जंग की मलशीरी दे इस्लाम न पारा लेकिन सैयद शुहदा वसू की हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु खुदा गलते है मगर यदि सरमा मीना मगर मुंगता चाहते नहीं यदि सर मोहब्बत होगा अलबत्ता कम हवाले च मुंग और दाए मतलब से रवदाई चदा कम डेर नफरत पैदा शे इदारे खत्म की खलक
تاسو ته ما امام غزالی عبارت خولو هغه وایي چې کله مونږه السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین په دې کې یزید شامل نه گوار دی هغه دې کې شامل دی الصالح بمعنی مومن کنه کافرو مونږه صرف ستانه هغه شیعت ختمو یزید مرګرڅه آسان نه غوړو په دې خبردان پوهیږه د نیلوی رحمه الله چې کوم خطا نه ادا کړه چې د یزید مرګرتیا کوله ادمه استاد نه بل چې استاد تاسو په ځانې دمه استاد او سره ما په دې خبرې کولې و په دې کې د محمود احمد عباسی پیروي کړل محمود احمد عباسی چې کومه هغه ابل غلطو دې فاروافي چې نه خاصي هغه ناسبی و محمود احمد عباسی ناسبی و نیلوی صاحب نه دا خطا شوی دا مونږه بشمیره دعاګانې هغه لګوي چې الله دې معاف کړي وبار کې دا زموږ د جماعت رائے نه ده کوم جماعت چې دا غیر رائے دا نه کوم نیلوی صاحب رائے ده په دې باب کې دا خلک نه کیدا خبره زه کوم دې نه پاتې دینی امانت ته تاسو معلومه ہے بیا ته دا معلومه چې کوم جمله هغه لیکلې و چې سیدنا حسین چې کوم دی انہیں اغوا کیا گیا دا جمله په کتاب کې نه ولیکلې دا یو خو یو ما سره دا تحریرات ته تاسو ته بزو خم خو دا غلاو چې وخت یو مضمون لیکو کله کله به زې په دغه سره متعلق سوزونه لیکل هغه به خپل لیکل نه کو ځکه به تور حاشیه لیکلو چې سیدنا حسین کو اغوا کیا گیا تھا هغه زوی نه راغی لګیدل دی هغه جمله دا هغه راغسته بدلته کې په کتاب کې فټ کړل او دا غي په بنیاد هغه نیولې شوی دی او دا غي په بنیاد هغه جیل ته تللی جمله هغه په کتاب کې نه ولیکل خو چې کتاب داغو انکار واغ نه شو کوله دا ما تخپل ویلو چې دا جمله ما په کتاب کې نه ولیکل ما فلانی کې ځای کې لیکل احمد حسن ولای کې دلته را واصل کې پټ چې کتاب داغو هغه دا غزیو پرسم دا خپلو انکار نه جوړل په دې وجه کومه نتیجه مرتب کړه مرتب شو دې سوزن ځان ساته یزید مرګرتیا مکه البته یزید ته ملعون نه وای د یزید انتخاب ته غلط نه وای ته د یزید انتخاب ته غلط وای ته صحابه کرام انتخاب ته غلط وای یزید مرګرتیا هم نه کوي ملعون ورته نه وای مونږ بسوک دې ته نه پریدو چې د یزید په وګوان خپکیګ دي او سیدنا معاویه د خپین راخ کی لکه داغه د خپین راخل مطلب دا چې هغه زمانه کم صحابه دي دا ټول نعوذ بالله بغیر دو یزید چې هغه وخت کې فاسق فاجری بالفرض صحابه کرام چې هغه ابو جهل او ابو لهب د سره جنگونه کول هغه معاویه په مخ نشواله دا دروغ نه وای یا هو یو سره صحابه پیژنې نه او یو سره صحابه پیژنې نه چرې دانشي تسلیم ولې چا یزید کې دا برای موجود وي او دا غي باوجود چې کوم نه راغی دا بیعت دا ممکن نه ده دا دې چې وای چې فلو بثثته قطع هذا البلعوم دې مطلب دا غره ابن المنیر دا کتاب المتواری او معلومون شته ما سره ډیرو ګرځیدم هغه وی چې باطنیه او دا حدیث دلیل ګرځولې ده خبره چې اسلام کې دو پهلوګان دي یو د ظاهر دی ول باطن دی خبره دا څنګه ده د اسلام ظاهر او باطن نه البته د قرآنی آیتونو یو ظاهری یو باطنی مداري څه مطلب دی چې دا څه پټه معنی چې پای څوک نه پوي او بیا عارف اوسه روافض وی چې دا څه بعضی سوزونه چې پای باندې سیوا د ائمو نه بل څوک نه پوي دا مطلب نه دی د قرآن یو ظاهر دی او دا غي باطن دی څه مطلب یو دا غي معنی ده نو په ظاهر دا غي ارسو پوي لیکن دا غي معنی باندې کم خلق پوي دا مطلب نه دی کم چې زموږ خلکو هغه ستره چې ظاهر دی او باطن دی او باطن باندې یو داسې پوښیدره چې هغه چا درنه معلومه و دا غي د وضاحت حق چې کوم دی هغه امام زمان ته حاصل دی اځ کله امام زمان نه نبی هغه نائب پکار دی دا د شیعاګانو رائے ده خمینی د سوې خلک امام نه آیت الله
دا د دې اصطلاح دا نائب امام دی نائب امام. نائب امام دا مطلب چې کم زمونږ امام چې هغه د شریعت وضاحت کوي او هغه د الله قول ګڼل کېږي، نو خمینی چې سو وایي دا د الله قول دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا دومره خبیث دی. بیا نت ما تاسو کتلی دا هغه فحاشه نشته دی. اوس بل شو ما ګور هغه دا وایي چې بل فرض د 15 کال ماشوم ای ناغه سره جنسي تعلق ساتل شي. پوه بیا هغه طریقې هم خو دي چې تفخیص دی فلان دی فلان دی فلان دی فلان. دا حال دا امام دی او دا معصوم دی. ته زنا طریقې کې خبر دا ټول باطنیت په دې بنیاد جوړي خلک دا غلطه خبر ده. پسې دا اول حدیث وایي بیا جټي کو ان شاء الله. باب الانصات للعلماء. سکوت او انصات بس زونه دي. سکوت او انصات. سکوت او انصات کې څه فرق دی؟ ما الفرق بين السكوت والانصات؟ حدثنا حجاج حدثنا شعبہ. دا حجاج سوک دے اسوک چې ناپوئی گا نا بس وہی دا جی حجاج بن یوسف دے اور تاسو سے لگیا ہے حجاج بن یوسف تا بدر دعا ہے. امام بخاری تے حدیث نقل کرے. دا حجاج بن عبداللہ دے. حجاج بن عبداللہ البجلی. دا بجلی چیز لکھا انہا ما دلوئے مسئلہ پیدا گئی. ایدی پر ایتا الفلام راوی نبیا کمپیوٹر کے اگر خکی رازی ناغا مخکنے کر خدا برخد لیخ نو دا عربی ٹریڈ عربک کیو لیکم. بیا وی مچان سو کی بجلیو نو وی بیا بے زور کوما پجیو هم زور کوما. الو یا کسی جوڑے دا محدثین و طریقہ دا چی کلے او لفظ کے دا سے قسم ابہامات راشی ناغا واضح کول پکاری. تاسم دا تکلیف کوئے چی اسے نا لکوز دا ڈیل ویسل ہے دا امام بخاری استاد ہے نو کسو کرتا عبداللہ بجلی ہوئی نو تب اسو ہے انہیں خبر پشی پڑا کی دا سنگ بے وقوف سلے نو خدای دیوان دا حرکات کوئے بیا چی دا سشے دے. حجاج بن عبداللہ البجلی دے. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی علی بن مدرک عن ابی زرعہ عن جریر. دے اسناد کے یوم مسئلہ دا مسئلہ دارا چی دا جریر روایت کئی چی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو. پیغمبر دا تو ہوئل چا دا ہوئل جریر تے ہوئے کہ ابو زرعہ تے ہوئے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو پیغمبر دا تو ہوئل. نو کمونگا وایو حقیقت ہم دا گرے چی جریر تے ہوئے تو جریر پا بارے کے استیاب کی لکلی دی صفحہ 146. استیاب دو ایڈیشن دے. استیاب یو آگے استیاب دے چاگاد اصحابے پا حامش بانے چاپ شہر علی صحابہ سلور جلد را ناغا استیاب ہم سلور جلد بشی اور چی صحابہ چلے کہ نوٹول استیاب بس دک کرے رقم زمالہ اس کے در ابن عبدالبر کتاب دے. النمری القرطبی کتاب دے ابن عبدالبر. ابو عمر یوسف بن عبدالبر دی کتاب حیثیت تا استخیم یو سات پس تو دی وجہ دا چنن سمرا خلق پس صحابوں سے تنقید گئی دا غیر ٹول سرپنج دا کتاب دا خود حیثیت بزخیم تا تو مالی کلی میل میں جائزہ کری پکار دائی جدا سو تو انصاف دامن نہ پرے دیکھ. انصاف دامن چرے مپرے دیکھ بالخصوص علمی امور کے دا سڑے دلتا گلی کی صفحہ 146 کے دے صحابی پبارکی چکم نتوے چو جریر بن عبداللہ دے دیوی قال ابو عمر خبر ذہن یادی قال ابو عمر کان اسلامو فی العام الذي توفیا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جریر اسلمت قبل موت رسول اللہ باربعین یوما. دلتا کیوں گو رہا جریر وہی چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع پا حجۃ الوداع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتا ویلیو دے وہی چے جریر وی چے ما دا رسول اللہ دا وفاتنا سلوے خروز مخ کے اسلام قبول کرو. پا دے بنیاد بانے جریر دا روایت چکم دے
دا ناقص کیږي. یعنی امام بخاری چې کوم روایت دلته لیکل دی پاغه بنیاد چې کله دا موږ د په رڼا کې واخلو دا روایت مناقص شي. ولې د پنځ باندې جریر صحابي نشو او کده بالفرض نو په حجۃ الوداع کې اشتراک شرکت چې کوم دی مشکوک ده. په دې وجہ د صحیح بخاری دا حدیث مشکوک شي. او کوم خلک چې اعتراض کوي په امام بخاری تاسو وګورئ میرټي وغیرہ چې کوم اعتراضات کوي نا په دې بنیاد ته تاسو سره جواب دی نا پوهه غواړي دا په دې نه کېږي یو سره چې هغه دی بس د امام بخاری رحم الله تشمر کرتے آ گئی. پکار رائی چې انسان سره پوهه ای دا پوهه مطابق جواب وکړي. ابن عبدالبر بے شک دا لیکلی دی لیکن امام بغوی او دارنګ ابو ابن حبان لیکلی دی چې د رمضان کې ایمان قبول کړل. د رمضان شوال ذیقعد او ذوالحج سو میاشتې مخکې شوې نو اوس خبره ټیک شوه. د دې لپاره دلیل به مونږ ګورو. دلیل امام بغوی رحمه الله معجم الصحابه کې دا لیکلي دي. دارنګ ابن حبان لیکلي دي په خپل الثقات کې چې د ایمان راوړل په رمضان کې او چې کله مونږ د وفات النبی نه سلويخ ورځې مخکې د اسلام قبول تسلیم کو خبره ګډه وړي. اوس خبره ده چې په دې دواړو خبرو کې د امام بغوی خبره او د ابن حبان قول صحیح دی او کنا د ابن عبدالبر قول صحیح دی. هغه لپاره موږ له دلیل پکار دی او هغه دلیل تو ګورا په خپل کتاب کې 4405 نمبر حدیث وګوره. 4405 چې دا عن جریر هغه کې دغه په یو قطعی نستا د ملوش. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير. دا عن جرير ولا خبر ده کنه دا غیر پاره یو نستا لراغه هغه نه چا ته کړو رسول الله جریر ته کړو. لہذا تایید شد شي د امام بغوی او د ابن حبان د قول چې دو ډیر مخکې ایمان راوړل دي او د په حجۃ الوداع کې شریک دی نه کې سلويخ ورځې مخکې د اسلام قبول کړي. دا قول غلط دی. صاحب استیاب دا قول دا غلط دی. درست نه دا حدیث د متن نه معلوم شو. اوس استیاب حیثیت سره نو ما د خپل استیاب سره پوره او پاڼه لیکل دا ډېر مخکې ما لیکل دا او دې سره ما لګولې دا دې کې 17 اگست 2008 کې ما لیکل دا په دې کې ما لیکل دي چې صحابه کرامو د پیژنګلو دارنګي داغي درجات او داغي پمینس کې پیش آمده اختلافات چې کوم دي دا عام تاریخي مسله نه ده بلکې دا د علم حدیث یو جز ده. یعنی کم خلق چې تنقید کوي نو هغه په دې خبره پوهه نه دي چې دا عام تاریخ دی او کدا د حدیث یو جز دی. تاسو ملوي سره دی ابن عبدالبر لیکن په دې باب کې مونږ دا تمیز نه کوو چې دا څوک دی. دا خبره حیثیت ته کتل واري. ابن حجر د صحابه په مقدمه کې دارنګ د پخپلم دلته کې دالی کلی دي چې دا د علم حدیث یو جز دی. په دې وجہ څنګه چې د حدیث د پاره تاسو اسانید تلاش کوي دا غیروات ګوره نو د صحابه کرام او تاریخ د پاره هم دا غیروات ګوره. مولانا یو ځای لیکلی دي چې بعد خلک ولګي نه هغه د صحابه کرام د پاره هغه اصول اپلای کوي چې کم په حدیث اپلای کوي او چې دا کوي تاسو سره وسه پاتې شي استفاده نشي کنه که تاسو ما سوال لیکي دلته کې چې دغه مطلب نه دی بل فرض نبي دا هر مورخ دی هر واقعیت سند لیکي
جواب ما دا دا غلطی ده دا هغه دا وایي چې بعض خلق اپلای کی بعض نه کوي محدثین ټول اپلای کوي یعنی هر محدث د صحابي باره کې چې څه وایي نو پاغه دغه اصول اپلای کوي کم چې د حدیث ته بار دي تو کبل فرض پای کې څوک کذاب راوي دي پای کې څوک ضعیف راوي دي دا روایت مردود او کنه پای کې روات ټول کړی دي بیا قابل تسلیم دي هغه لګیا شي هغه په فیصده کې خبرې کوي چې 80% 90% تاریخ به خراب شي تاریخ زما د ایمان حصہ نه ده صحابه زما د ایمان حصہ ده نو کوم خلک چې د ایمان حصہ ده هغه په باره کې د شرم څه خبره نشته دلته کې دا ټول تفصيلات مالک لري بیا دلته میاس کې بیا خبره لیکل ده د ابن صلاح لوی محدث ته او داغه کتاب مقدمه چې کوم دا ناغه د حدیث په اصولو کې ډېر قدیمی مقدمه داغه شرح نکت په نوم باندې ابن حجر کړل دا ما داغه پوره تفصیل په معرفت الحدیث کې لیکل ہے هغه لیکي چې هذا علم کبیر قد الف الناس فيه كتبا كثيره د صحابه کرامو دا تاریخ چې کوم دی دا یو ډېر عظیم الشان علم دی او ډېرو خلکو په دې کې لیکل کړي دي ومن اجلها واكثرها فوائد کتاب الاستيعاب لابن عبد البر دا کتاب ډېر ښه کتاب دی دا مطلب نه چې کتاب دریابورد کا کتاب ښه کتاب دی ډېر فائدې دي لولا ما شانه به من اراده كثيرا مما شجر بين الصحابه کاش لولا ما شانه کاش چې دا پکې نه وي چې د صحابه کرامو د میانس جګړې او داغي حکایات وروړي دي چانه عن الاخباريين لا عن المحدثين د اخبارو علاوه نه وروړي تاریخ دانا محدثین نه وغالبون على الاخباريين الاكثار والتخليط فيما يروونه او غالب اخباريين چې کومي مورخین نو اغي چې څه شی لیکي نو پېږي اغي ګډه وډه خبري کوي اکثار وی ادا کې د وجه تخلیط راشي عرب سوئی من کثرا لغته کثرا غلطه یسره چې کله دې ډېرې کوي دا غلطه هم ډېری اخبار ریپورټر سوئی دې کې یو سو یاد ہے بل سو یاد ہے بل سو ټول درو ته دې کتاب بنیادی مسله ده ښه کتاب نه فائدې شته بګي لیکن د اخباریین او واقعات دی لګي بیا دلته ما ابن کثیر یو خبر لیکلی تا دا غنه کوم تالته بیا پوره وګوره خو دلته کې دا یو خبره ده چې کله دا کتاب وې ته به حیران شي حیرانې کوم او تا د اخر کې زه ته یو خبر کوم هغه دا چې د په دې کتاب کې لیکي صفحه 49 کې چې وفي كتاب هذا من غير هذه الكتب من منثور الروايات والفوائد والمعلقات عن الشيوخ ما لا يخفى على متأمل ذي عناية والحمد لله دا عبارت پرې کې نه مولانا مودودی کتل دی نه بل چا کتل دا عبارت مطلب تعالی رضی سے لګلی درې خپل کتاب اسانید لیکلی چې ما د خپل کتاب روایتونه د چا نه لیکلي کتاب مقدمه کې لیکلي په کې دوه کسان داسي چې ټول کتاب داغي نه ماخوذ دی یو عقیدی دی یو محمد بن اسحاق دی یو مدلس ته یو کذاب دی ټول واقعات داغي نه دي هغه هم پرې دا لکه دا خدای ته معلوم شو کنه خدای وی زما په دې کتاب کې دا کوم چې ما ذکر کړی تا دا یعنی واقعي او محمد بن اسحاق دی نه علاوه ډېر داسې روایت دي او معلقات چې هغه ما د شيوخ نه اوستي شیخ چې کومه مبهم لفظ ده ته دې پته لګی نه په دې وجه داسې اقوال ډېر دي چې ما ذکر یې په دې چې ایک بن باب قول ہے بیپلا رضوی ہے او دا بیپلا رضوی چې کومه دا حرامي دا چې قسم اقوال صحابه بارے کې موږ نه تسلیمو ا جمله دا ما د ځان نه لیکي دا جمله دا په دې کتاب کې تم نه لیکل دا چې زما په دې کتاب کې دا کوم اسانید ما لیکلي دي ته دې اسانید نه علاوه داسې اقوال هم پکې شته فواید چې دا غي ماخذ نشته شيوخ دي لکه دا یو سړی وی
من ہوا سوک دے گا ثقہ دے غیر ثقہ دے کذاب دے صادق دے اس پتن لے دی کتاب مصیبت دغه ده پدې وای دی کتاب په بنیاد د صحابي تول نه کوي اقوال غلط د استیاب په بنیاد د صحابي دارنګه توبری حالت هم ده توبری ما تاسو ته خېلو وروځه کې هغه لیکلي مقدمه کې چې په دې کتاب په ډېر داسې واقعات لیکلي وي چې هغه په لیدونکو باندې او پاوریدونکو باندې درانه لګي خو هغه ما لیکلي په دې باندې چې مونږ ته دا په دغه اسانی دور رسیدلی زه مجبور یم بس یې صحیح نه غني چې تمہارا ہے خو سند یې ما لیکلې ډېر باج ته پای باندې پوښ دا چې صحابه کرام مسله ده په دې باب کې د احتیاط ضرورت شته یو سړی مولانا سره مینه ته وی دي 200 در دي لیکن زمونږ به سره د عزیز کې اختلاف شخصي اختلاف نه دی بلکې دین د پاره دی لہذا دا قابل معافی دی دا مطلب نه چې زمونږ بس دا غزا تخپیړه وکړي اقول نه دی خدا یو فکری اختلاف دا زمونږ په ذری حق دی په دې باندې که څوک خفګي موږ نه غلطه کوي اګه څوک دا خیال کوي چې دا زمونږ مرګري شي دا غلطه دا علمی مسله ده ایمان سره تعلق دی په دې وجہ تاسو کوشش دا وکړئ چې په دې کې صحیح او غلط معلوم کړئ چې کم صحیح وي دا غي اتباع وکړئ دا نه زما خبرو باندې او چې کم صحیح وي دا غي اتباع وکړئ انصات د علماء د پاره د جریر بن عبد الله بن جابر دا صحابی دی جریر بن عبد الله بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ د پر رمضان کی ایمان قبول کړل نو رمضان شوال ذیقعد او ذوالحج لہذا دا صحابی شو د امام بغوی او د امام ابن حبان قول صحیح شو او د ابن عبد البر قول په دې باب کې خطا شو ان النبي صلی الله علیه وسلم قالوا فی حجۃ الوداع رسول الله ته په حجۃ الوداع کې ویلو استنصت الناس خلق خاموش کا امام بخاری ته استدلال کوي دا عالم خبره ته خاموش کوي یا نه خاموش کوي یعنی امام بخاری استدلال سره چې دا عالم خبره ته خاموش کوي اجتهاد دراګن کنه حدیث کې لګلې حکم ہے یہ اجتہاد خشک کا حدیث تھی وچ خلاص اجتہاد میں اجتہاد نہ منی قیاس میاس نہ منی هغه څنګه بخاری وای ماره پوهه کې وسړی ادارې چې وی چې الانصات للعلماء او دا انصات خو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کړل پر رسول او په غیر رسول کې فرق هی کوي لیکن چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دینی خبره بیان نه په دې وجہ دا غي دینی خبره ته د وخت کې خودو حکم دی نو چې خلک کله یو سره عالم دی او د دین خبره کوي نو خلک له پګاری ځای ته وګ کیږي اجتهاد شو یا خبره قیاسی خبره شو اجتهادی خبره شو او چې کوم خلک د سره قیاس تسلیموي او قیاس هغه ته کفر ښکاری امام بخاری دغه په نسبت صحیح مسلمان وای یو قدم بل لرشه انصات چې کړه د علماء او قول ته ضروری شو او د الله بیان ته انصات ضروری کوم نه او چې فاده لسته هی په مانځه کې ته ور سره وای زنه پوهیږم په دې خبر ما دې سره پوهیږم چې کله انصات د علماء او قول ته لازم شو یا انصات د پیغمبر قول ته لازم شه د موږ نه بهر او چې کله په موږ کې فاتحه لسته شي جهري ته ور سره وای خیر قیاس ہوئی څه سنایم درته بس ابن تیمیه څه ویلي ورته وایم ابن تیمیه وایي چې سړی په جاهری موس کې امام پسې فاتحه وایي د احمق من الحمار تخر نه زیات دی ولې وجه غدالی کړي دا چې کله د امام خطبه وایي نه خطبه قرآنی نه هغه منځوي نه قرآنی او نه منځوي دا غي انصات ال لازم نه لازم نه ولې لازم دی جهر د امام خطیب چا لپاره وي مقتدیان لپاره او چې کله سړی په حالت د مونږ کې دی او قران لوستي شي ایو سړی په ځای د انصات دغه سره لګیا دی وای انصات سکوت او انصات کې فرق دی اما جو وختي اشاره کوله چې انصات او سکوت کې څه فرق دی سکوت خاموشه ته انصات وګ کې خود وي وي دا وګ میخي او خاموشه خبره وته کولې شي نماز چلو خیر
چې ستا خلم بند ده او سوچ هم نه کې بل خام نه دی غوږ دې مې خره نو ته فاتحه څنګه وای ما ته وای طریقه ودا کې سي دا د الله نه یې پکار ده په دې طریقه باندې نصوص ټول لیو شي مونږ وایو چې په جهري موس کې لستل بالکل مګوي نه د فاتحه او نه د غیر په سری موس کې ته لسته شي دا مطلب نه ته ورته مستحب نه تا ته گنجائش ماته خو چې لسته شي سری موس کې لولنو اجازه ستاره پادش لا صلات الا بفاتحه الكتاب نے کہ تعویل گیا دیتا تھی تعویل کی بات تو قرآن سره چل گیا قرآن چی فاستمعوا وان سے تو باغ عمل گئے اصول لای چې د قرآن حکم په خپل ځای پرې دا تعویل په حدیث کې ہوگا طریقه دا نو په حدیث کې تعویل لای چې دا لا صلات الا بفاتحه الكتاب هغه چا سره دی چې هغه یا منفرد دی موږ کوي یا امام نه دی مخاطب دی دا حناف دا جوابو کی کنه نو دا حناف اوس پابند غ چې تاسو طریقه سره قرآن په خپل عموم ساتل او په حدیث کې تعویل کول دا مطلب شو او چې کله قرآن مجید فرمایي چې تاسو واذکر ربک فی نفسک نو که حدیث کې جهر راغی تعویل بکې په حدیث کې ونهګي اصول لغه شو دا حناف کوي ټول مولا عبدالحق لګلی مولا عبدالحق شیخ عبدالحق دهلوی دارنګه مولا علی کریم لګلی دي چې دا صحابه کرامو کم ځای کې د ذکر بالجهر روایتون راځي ناغوي دا اوفق ده د مذهب د احناف سره څنګه اوفق ده اوفق داري چې امام به جهر کوي پس اذکار باندې تعلیم نه بار یو هفته کې امام ذکر وکړو جهرن اپو شو چې شاګردانو داس دکو نو بل هفته کې دی بل ذکر په جهرن وکړي او چې کله پوه شي چې دایم زکو نو بل هفته کې بل ذکر شروع کی دې ته وی تعلیم للجواز د مولا عبد السلام صاحب الله صحت ورکی خدا ډېر پوه سره ده دې دام نه تسلیمه مو ډېر مخ کې ویلو چې دا جواب درست نه ده او صحیح وایي درست نه ده هغه دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با فرض منځونو پسې کله ذکر کو بالجهر او دا ولې کو په پټه پخکار باندې هغه دا نه وایي چې دا څه وایي بلکې ذکر کوي بالجهر کاغه وایي چې دا وایي بیا به واجب شي نه غوي د امام په وینا خو نه واجب کیږي کله امام په وینا واجب کیږي د امام په وینا نه واجب کیږي دا ورته چلو خو دا څه وایي دا څه وایي دا څه وایي یعنی هغه د متقدمین او احناف دا قول لږ په خوا کندم کړل چې دا درست نه ده درست پدې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله او فرمایي چې تاسو دی وخت کې دا څه ذکر وایي دا واجب کیږي بیا پدې وجه عملاً ذکر بالجهر لیکن د امام په وینا باندې غسیز واجب کیږي خو نه دې د غیره تعلیم ورکړي چې بھائی کله فرض وکړي نو دا څه وایي دا څه وایي دغه ته تسلیم کړل دا دارنګه په قرات خلف الامام کې تسلیم کړل نو ورته وایي دا الله نه ویریږي او موت د شهداو کې هم تسلیم کړي قرآن سے فرمایي چې مړي ژوندۍ برابر دي مړي ژوندۍ دي برابر قطعی نست یو سړی چې مړ شي نه هغه د ژوندۍ برابر دی نه لکه په حدیث کرا دي چې داخله کې ژوندۍ دی بل فرض مطلب قرآن پر رڼا کې وجه تعویل پس شي قرآن کې وایي حدیث کې وایي حدیث کې وایي مطلب ادا ہوئے چې داخله کې ژوندۍ دی لیکن حیات برزخی سره قرآن مجید کې فرمایي انک لا تسمع الموتى او حدیث کرای چې مړ فلانه فلانه شی وری مطلب اصل کې تعویل په حدیث کې کنه قرآن کې وایي دک اصول څه کوي بس دا حناف اصول لغري چې قرآن په خپل عموم باندې پرې دی او تعویل چې کوي نه بتاسو په حدیث کې کوي کار بسوي منافقان بازار نه جوړوي په دې باب کې دا کله لیدیس کی اکل احناف کی کله فاتق دي کله بل فاتق دي اصول خپل کې خپل استن ست الناس خلق خاموش کا فقال لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا زمان رستو کافران کېږي ما څنګه به کافران کېږي داسې به کافران کېږي چې بعض استاسو د بعضو سټونه وایي دلته بخره کې تاسو وایي
چې صحابه کرام خو یو سره جنگ جمل او صفین کړی دي مرګونه راشي وی دي پکې لہذا دلیل لري چې صحابه کرام د رسول الله د وفات نه وروسته کافران شوي دي نعوذ بالله من هذه الخرافات دا دروغ دي چې دا څه وینو سیدنا علی حدیث خبره ده تاریخ کې تا د خو کوم دستا ایمان نه ده چې تاریخ کې لیکلي چې په جنگ جمل کې د سیدنا علی مرګریو لګیدل صفین کې او سخره کې رونیول د سیدنا معاویه د فوج او د سیدہ عائشہ د فوج نو سیدنا علی ورته الله څه کوي هغه ویل دا زموږ غلامان نه دي او دې خدای زموږ وین دي نه دي هغه الله کافر دي مونږه او دی یو سیز یو زمونږه په یو سیز باندې اجتهادي اختلاف راغلی دی او دا غیر دشمن فایده اخیست دا په توبري کې دا لیکلي دي خو یو سړی چې د رفض چشمه واچي کنه هغه ته سم خبر نه ښکاري هغه دا وایي چې قتلانا وقتلاهم فی الجنه زمونږه مقتولین او دی مقتولین په جنت کې دي او دا زمونږونه دي نه دی خزه موږ د پاره جایز دي او نه دی اموال موږ د پاره جایز دي اوس لګیا چې خلک دی لګیا یې څه جوړي تر سیدنا علی فتوا دا قول له دې حدیث لاندې دلته کې ابن حجر عسقلانی رحمه الله یو ډېر بهترین قول لیکل دی اذا سره لیکه عربي آسان راغی اول العلم الاستماع اول العلم الاستماع یو تبلیغیان استماعی گا استماع کا اجتماع استماع وکی خود دوی اول العلم الاستماع دا علم اول سے شروع وکی خود ستا په خیال تا چا ویل نه نو ته وسه علم وي تدو درو منټو تدو درو غنټو یا دو درو کالو ذلت به برداشت کې ذلت خواره ته نه وای چاته احتیاج وي تو تاسو محتاج یې کنه یو سره چې د یو څو لحظو احتیاج نه خوخی دا بادشاہ نه جوړي دا استماع وکوي استماع نه بغیر علم نه راځي اول العلم الاستماع ثم الانصات اول بغوګ دی بیا خاموش کېږم بیا خاموش کېږم تا چې بده دی باندې کې رقم دی باندې ځناستم او ویلا څوک په کلاسي کنه او ته وی چې راکه زما اوس په دې میراث سم نه جوړ کړی دا توجه خرابوي ازونه توجه خرابوي د درس په مجلس کې انصات او سکوت کې څه فرق دی خاموش هم یا خو حرکات او سکنات داسې مګوا چې نور خلق ستاسو طرف ته متوجه شي یا د استاد توجه چې کوم دی هغه بټو شي اول علم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ دا مداری دی ترتیب دا غره اول استماع دی بیا چې کوم دی انصات دی او بیا حفظ دی ثم العمل بیا عمل دی آخری مرتبه سره ثم النشر بیا خورول دی عمل مخکې دی نشر و اشاعت ورپسې دی دا څه نه ده چې ته دالته درس نه فارغ شو سبا کتاب لیږي الله طریقه تزان په دې طریقه باندې روان کا جوال استماع کا اول العلم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر رست بیا داغه نشر و اشاعت ته په دې طریقه باندې وا علم خوري دارا صفحه 217 جلد اول اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين یو کس خلافت ملت پر کې ویلي چې صحابه کفر کړی چې خلافت ملت کې بدل شي د ایمان باقی دی کس کنه نو دا فتوا کار د ګناه ده فتوا نه نشور کوله غلط کلمه به ویه